داسې اصلاح نبی اسلام مبارک د نفسونو د صحابو کړی وه چې ابو دجانه به سحر مانځل راغی نو ډایرکټ به منډې والې نبی صلوات والسلام مبارک ته د ډېر وخت نه خیال نو اخره کې راغوښته ابو دجانه راشه و چې ابو دجانه راغی ورته وایي ته دلته ایسارېږي نو منډې کور ته وې دا ولې اوس نبی اسلام د خپل غلامانو تزکیه څنګه کړې ده داسې نفسونه په کار دي ښه د الله رسوله زه غریب یم فقیر یم او زما بچی اکثر په نهرو کې زمانه تیری زما بچی اکثر اوږي نو زمونږ د کور خوا کې د یو یهودي ونه ده او هغه ونه میوهداره د کجورې راغورځوي نو چې د شپې ټولې کجورې راوغورځېږي نو سحر وختي کې زه چې څنګه مونږ وکړم نو ډایرکټ زم هغه کجورې راغونډوم او ټوکرې مې د یهودي د دروازې مخې ته نیولې چې دا ستا کجورې دي توجه کوئ دا ستا کجورې دي د الله رسول چرته زما بچی په ناپوهتیا کې راپانسي او زما بچی په ناپوهتیا کې د دا کجورونه خولې ته وانه چي ورنه د الله رسول یو خبره کوم یو سحر ما نه وخت کو چې مې وکتل زما بچی اوږې ټوله شپه پې ناره تېره شوې وه چې مې وکتل بچی مې صبحۍ د لوږې د نارې مې راپاڅېدلې زما بچی خوله کې کجوره اچولې وه چې پې باندې زه راپاڅېدم ما ورله خوله کې ګوته ورکړه هغه کجوره مې تر ویسته بار مې راوغورځوله ما وې بچیه دا کجوره په حرامو کې راځي د قیامت پر ورځ به دا یهودي زما ګران ونیسي بیا به څه کوم د الله رسول دې د وجې نه هغه نفسونو زما محترم هغه نبي علیه السلام تزکیه داسې کړې وه چې یو یهودي او یو کافر که د کافر مال موږ د مسلمانانو مال غنیمت ګڼو یاره جي دا د هندوانو مال دی جي دا بامبړانو خوړلی دی ځان نه بیا بامبړ جوړ کړم او د مخاطب نه بیا هندو جوړ کړم موږ وایي چې دا د هندوانو مال دی د مسلمان مال تا غنیمت ګڼلی دی او هغه د کافرانو مال غنیمت نو ګڼلی هغه د نبي صلوات والسلام مبارک د هغې داسې تذکیه کړې وه چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وفات کېده وایي عثمان ذی نورین بیمار پرسې ته راغی عبدالله ابن مسعود جړل توجه کوئ عبدالله ابن مسعود جوړل چې دا داسې انسان دی چې زما رب دته په قرآن کې مهارت حاصل کړی دی عثمان ذی نورین ورته ولې جاړې څه دی په کار دی وایي جاړم بیمار یم ولې څه بیماري ده چې د ګناهونو بیماري مې ده ګناهګار یم څه دې په کار دی وایه چې درکړم رحمت مې د الله په کار دی ته راکولی شي ماله د الله رحمت په کار دی نو الله دې معافي وکړي موږ ټول د ګناهونو بیماران یو که نه او موږ له د الله رحمت په کار دی نو د الله رحمت کوم دی دا رمضان المبارک دی وایه داسې څه دې په کار وایه چې ستا د بچو په کار راشي عبدالله ابن مسعود ورته ماله د بچو دپاره غم نه کوم ما سره د خپل نفس غم دی ځکه په قبر کې دا بچي ما نشي بچ کولی زه مړ کېږم زما ځن کدن دا بچي ما نشي بچ کولی وایي خیر دی د لوڼو به دې په کار راشي تشي لوڼې دا ورته جواب کې وایي قسم دی د لوڼو ته ما یو ټکي پرېښی دی توجه کوئ د لوڼو ته ما یو ټکي پرېښی دی او زما د دې لوڼو په هغې باندې عمل دی زما پیغمبر کلمه وفرمایل کوم انسان چې د ماښام او د ماسخوتن تبارک الذي او سوره واقعه وي زما د پیغمبر د زمان نبوت نه کلمه ووته قسم دی کوم انسان چې دا عمل کوي زما رب به تر مرګه پورې غریبي راولي ټول څوک سره سبحان الله وایي ما دې ته هغه ټکې پرېښې دی او هغې دا وایي زما محترم ای خلکو داسې اصلاح کړو د خپل یا چې به رمضان المبارک راغی صحابه کرام وایي چې د مدینې منورې په کوڅو کې به د چکر ور ولګو نو دا مچۍ چې څنګه په یو ځای باندې راجمع شي او بنګار کوي داسې به د کورونو د قرآن تلاوت راوته داسې بنګار به کېده زما محترم نن ته وګوره سوشل میډیا ته راستانه د قرآن تلاوت کېږي نه زما محترم نو ما ووایي د ټولو نه مخکې استقبال رمضان دی او په دا استقبال رمضان کې د ټولو نه مخکې څه پکار دی تزکیه د نفس پکار ده چې ته خپل نفس وتړې اوس نفس به څنګه تړې د هغه تړلو طریقه م ښیم انسان چې نفس بندوي نفس دغه کوي نو د هغې طریقه م ښیم چې نفس به څنګه تړې ځکه د شیطان د تړلو حربې خو انسان کلمې ووایي وظیفې ووایي خو دا دومره لوی ارامي دی چې دی په وظیفو باندې هم نه کېږي دی په څه باندې په وظیفو باندې هم نه کېږي توجه کوه د نفس د تړلو طریقه ښیم د ټولو نه مخکې د نفس لپاره لوږه پکار ده څه پکار دی لوږه پکار ده چې نفس وږي شي نو دا د سړي زوی شي ښه چې وږي شي نو د سړي زوی شي اوس تاسو ته مثال هم دی وایي کله چې الله د انسان نفس پیدا کړ نو تپوس ورته کوي من انت و من انا ته څوک یې زه څوک یم علامه ابن جوزي رحمت الله علیه لیکلي دي وایي الله ته تپوس وکړه چې من انت و من انا زه څوک یم او ته څوک یې نو دا نفس ورته جواب کوي انت و انا ته یو زه یم دا دومره راوي وګوره وی ښه زما رب غوسه شو په جهنم کې ورغورځه زما محترم وی چې زر کالې پې تېر کړه راباره یې کړ بیا ته تپوس وکړه من انت و من انا زه څوک یم او ته څوک یې دې ورته بیا جواب کوي انت و انا ته زه زه به الله وی دا خو لا اوسه پورې ارامي دی
بیا وردن نک زمهریر غوندې یو جهنم دی چې هغه د یخ نه داسې یخ دی چې انسان پکې کنګل شي زما محترم هغې ته یې ورغورځو زر کاله پې بیا پې باندې تېر کړ بیا را بار کړي وي من انت و من انا ته څوک یې او زه څوک یم بیا جواب راغی انت انت و انا انا ته یې او زه یم زما رب غوسه شو بل امتحان یې وکړو زما رب پې لوږه راوسته چې ډېره لوږه پې راله بیا ته زما رب تپوس وکړه من انت و من انا ته څوک یې او زه څوک یم جواب یې ورکړه انت ربي و انا عبدک ته زما رب یې او زه دې بد دی ټول شکر سبحان الله نو دی به لوږې ته ور واچي او د لوږې په باره کې زموږ علما کرام یو خبره کوي وایي کله چې د انسان ګېډه مړه شي که نه دا خبرې ګوره توجه والا خبرې کوم چې کله د انسان ګېډه مړه شي نو د ده نور اندامونه اوږي شي ګورې ښه چې د انسان ګېډه مړه شي نو نور اندامونه اوږي شي ته چې په ګېډه موړ شي نو تا کې مستی پیدا شوه تا کې شهوت پیدا شو زما ځکه نور اندامونه دې اوږي شو بیا به ته د هغې د مړېدو دپاره ګرځې خو که ستا ګېډه اوږې وه نور اندامونه به دې ماړوي زما محترم او د دا ګېډې د وجې نه انسان ډېر کرته شرمېږي نو ما ووي د ټولو نه مخکې څه ده لوږه ده په ځان باندې به په دا نفس باندې به لوږه واچې او دویم نمبر چې نفس ګیرې د نفس د ګیرولو دویمه طریقه چې خاموشي به اختیار کړي زما محترم خبرې به ډېرې زیاتې نه کړې او که ستا د خولې نه خبرې هم وځي نو د خیر خبرې وقولو للناس حسنه قرآن کې الله فرمایي خبرې که کوې نو بهترینې خبرې به کوې داسې خبرې به کوې چې رخ شه مړه اخوا شه مړه لږ شه خنزیره داسې خبرې به نه کوې وقولو للناس حسنه یاره ته خو ډېر ښه سړی یاره ته ما ته ډېر زیات خوښې یاره ستا ډېر خدمات دي خوایي او غمخواري زه وینم چې دا ما ته ډېره خوښېږي نو وقولو للناس حسنه بهترینې خبرې کوه دا خوږې خبرې که کوې نو دا هم د نفس لپاره اصلاح ده زما محترم ځکه بدې خبرې به نه کوې ګورې ښه دا دویم دغه شی چې خاموشي او که خاموشي دنه نه کېږي نو بهترین وقولو للناس حسنه دریم نمبر زما محترمو مانه ځان له مجلس یا د الله والو صحبت ښه ځان له مجلس ځکه الوحدة خیر من جلیس السوء ځان له والې د بد مجلس نه به خپل نفس وساتې او که مجلس کې نو د الله والو په مجلس کې به کښېنې د الله والو مجلس ما ووي د نفس د اصلاح دپاره چې نفس قابو کې نو دریو څیزونو به قابو کې د ټولو نه مخکې لوږه چې لوږه نفس ته لوږې ته ور واچو ستا نفس اصلاح کېږي دویم نمبر زما محترمو چې خاموشي د ډېره زیاته انتهایی خاموشي به اختیار کړو که خاموشي نه راځي وقولو للناس حسنه بهترینې خبرې خوږې خبرې خلکو سره کوه او دریم نمبر صحبت صالح نیک صحبت او که دا نینو بیا یوازې والي دا درې څیزونه چې ستا نفس کې الله ستا نفس اصلاح کوي زما محترمو ښه ما سوي استقبال رمضان دی رمضان المبارک په موږ باندې را روان دی تزکیې د نفس پکار ده سلام